السلام علیکم ملګرو. د عمران خان ضمانت نن یو ځل بیا منظور نشو، چون که نن د پی ټی آی ولا سترګې عدالت ته وی های کورټ طرف ته وی چې نن به عمران خان ضرور رها کیږي، خو نن یو ځل بیا د الیکشن کمیشن وکیل امجد پرویز د کیس ډیلو کولو ډیر زیات کوششونه وکړ، خو کیس ډیلی نشو. عدالت فیصله محفوظ کړی دا او سبا 11 بجې به سناویږي، خو هغه نه مخکې چې نن په عدالت کې کم صورتحال شوی، کومه مطلب دلایل پیش کړل شوی دي، په هغه باندې په دې ویډیو کې خبره کیږي چې د الیکشن وکیل امجد پرویز نن حد کو د انډیا د یو کیس حواله پاکستان کې د عمران خان په توشخانه کیس کې ورکړه چې په هغه باندې د عمران خان وکیل لطیف کوس ډیر زیات او خاندل هم او بیا ول ډیر خولي دلایل هم ورکړل. نو ویډیو مکمل وګورئ نن چې په عدالت کې کمی خبرې شوې دي پاکستان په های کورټ کې په های کورټ کې دا کیس چلیدو چې کمی خبرې شوې دي جسټس عامر فاروق په کورټ کې دا کیس چلیدو چې کمی خبرې شوې کم دلایل شوې دي او په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. توشخانه کیس کې د عمران خان سزا معتدلی کیس مطلب تر اوسه پورې هغه رها نه کړل شو او د الیکشن کمیشن وکیل امجد پرویز تر اوسه پورې ډیر زور لګول چې څنګه د سنوي نور هم لیټ شي چې عمران خان زیات وخت جیل کې تیر کی او زیات ورځې په جیل کې تیر کی. د الیکشن کمیشن وکیل چې کوم امجد پرویز کوشش دا چون کنه هم یو بانو کا چې د کیس کاغذات د کیس ډاکومېنټس مانه پکور کې پاتې شوی دي، چون کې مال نور هم وخت راکې او جسټس عامر فاروق ولوي چې بس نور وخت مخ نشته دي او د کیس نن وای چې نن د دلایل تیار کړی دي، د کیس چې د کومه تیاری کړی ده هغه نن پیش کوي. بل په های کورټ کې یو ډیر اهم بحث روانو، نن چې کوم اهم بحث شوی چې کله الیکشن کمیشن د عمران خان خلاف دا کاروایی کول جی ګوره چې کله الیکشن کمیشن دا کاروایی کوله کنه، خو سیکریټری څنګه اپیل دایر کړو، د الیکشن کمیشن سیکریټری د اپیل دایر کړی دی په عدالت کې جی، ځکه د عمران خان وکیلان وایي چې سیکریټری سره د اتارټي نشته دی، د الیکشن کمیشن سیکریټری د اپیل په عدالت کې دایر کړی دی جی. الیکشن او بل الیکشن کمیشن چې کوم سیکریټری دی هغه سره د اتارټي نشته، بلکې الیکشن کمیشن نه سیکریټری سره د اتارټي وینه. په دې د عمران خان وکیل ډیر زبردست دلایل پیش کړل چې مجاز اتارټي د طرف د کیس نه دی کمپلینټ شوی. بل په دې نقطه هم ډیر زیات بحث شو چې ډایرکټ سیشن عدالت ته کیس څنګه لاړو، مطلب ډایرکټ د جج همایون دلاور عدالت ته دا کیس څنګه لاړو. کیس خړومبه مجستریټ ته ځي، بیا مجستریټ کیس ګوري چې آیا په دې باندې کیس جوړیږي کنه، کچېرې کیس په جوړیږي نو بیا هغه عدالت ته ریفرنس کیږي جی. دا ځل د الیکشن کمیشن وکیل د انډیا یو کیس حواله هم په عدالت کې ورکړه چې داسې راهول ګاندھی سره هم شوی 2 کاله سزا ورته ورکړل شوی و، خو دا هغه سزا معتدل شوی نه و. خو دې ځکه الیکشن کمیشن امجد وکیل د الیکشن کمیشن وکیل چې کوم دی امجد پرویز ته دا پته نه و چې هغه کیس د انډیا سپریم کورټ وړاو کړو جی، هغه کیس د انډیا سپریم کورټ ختم کړو جی، مطلب کمپلیټ وړاو کړو، بس کمپلیټ تاریخ نه ختم کړو. نو نن په عدالت کې دا خبرو شوې، نن عدالت چې کوم د اسلام آباد های کورټ ته هغه فیصله محفوظ کړی ده او سبا 11 بجې ټایم ورکړی دی، چونکې پرون مطلب نن چې کومه فیصله کې دا هم نن 11 بجې ټایم ورکړو، خو تر یوې پورې مطلب کیس لا نو شروع شوی، کیس یوې نه پس شروع شو. بیا څومره خبرې هم شوې نن په عدالت کې کومه کاروایی شوې ده هغه د لنچ بریک نه پس شوې ده. نو سبا هم 11 بجې ټایم ورکړی دی، خو مشکل چې 11 بجې دا کیس شروع شي، کېدای شي دا کیس د 11 بجې نه پس شروع شي. عمران خان چې کومه رهایی ده نو سبا او پته لګي، چونکې نن ډیر زیات پته مو خلک چې نن به عمران خان ضرور رها کیږي. بل د عمران خان حواله سره د جیل حواله سره هم سنوي اپډیټس راغلي دي چې په جیل کې عمران خان ته کم قسم خوراک ملاويږي، نو په هغه باندې هم لګ ډسکشن کوو جی. عمران خان ته ناشته کې څه ورکړل کېږي؟ عمران خان ته ناشته کې ګوره بریډ آملیٹ دہی اور چای، بریډ آملیٹ ماست اور چای ولا ورکړل کېږي په ناشته کې، او دا مطلب تھرو اوټ دا ویک مطلب ټول هفته هم دا خوراک دی کې مطلب چینج کیږي را چینج کیږي نه. بل عمران خان ته په لنچ کې څه ورکړل کېږي؟ دا سره ځکه شریکوم چې په اخر کې د نواز شریف حواله سره هم چې نواز شریف پسې به د کور نه کم خوراکونه راتله. عمران خان ته لنچ کې سبزی دال ماش دال چنا اور مکس سبزی وغیرہ ورکړل کېږي. او بیا په ډینر کې مطلب د شپې د خوراک کې عمران خان ته څه ملاویږي؟ دال چاول صدور وځي او 3 ورځې صرف دال اور ماست ملاویږي، چونکه د عمران خان په شفارس باندې عمران خان جیل له ریکویسټ کړو چې پلیز زما په خوراک کې یو ورځ چکن اور گوشت چې کوم دی دا هم زما یو ډایټ پلان دی، زه چې کور کې دا خوراک کوم نو دا هم زما خیال چې شامل کړی دی شوی دی. د نه علاوه چې نواز شریف کله جیل کې وځي، نواز شریف چې کله جیل کې نو هغه پسې بل کور نه کم خوراکونه هغه پسې بل کور نه نهاری راتله، گوشت پور پس راتلو چې مټن اور بیف دواړه پکې شاملو، بریانی پور پس راتله، خفاس کلاس خوراکونه داسې خوراکونه ور پس راتله چې مطلب
بس پاکستان کې داغه نه بل غټ خوراک پنوجي او اوس عمران خان چې کوم دی داغه د خوراکونو الریډي تذکرہ تاسو سره مو چې د کور خوراک خو په هغه باندې بند د کور خوراک هغه ملاویږي نه نو د جیل کې چې کوم خوراکونه و تاسو سره ما ډیسکس کړو نو ګورو چې سبا کم کې سم اپډیټ راځي به ان شاء الله په ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي د ویډیو مکمل کتل ډیر راځي تمنه جی والسلام